السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د باجوړ یو شمېر سیمې چې دی هغه د ژوند د بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. په دغه کې د باجوړ تحصیل سلارزو ډېرې زیاتې سیمې دي، خو دا وخت چې په کومه سیمه کې موجود ما د ناراضي سیمه ده او تقریبا په 15,000 آبادی باندې مشتمل علاقه ده. د بیګار اساس تاسو په سوشل میډیا باندې د سابقه صوبایي وزیر انورزیب خان یو وایس هم اوري چې هغه د ناراضي پول او دغه شانته کې د باجوړ چې نور کم جماعتونه دي دغه د سولرایزیشن په باره کې هغه خپل ورکرانو ته خپل زوی ته څه احکامات جاری کړي. د ناراضي دي خلکو ډیر زیات ستړي کړي، ډیر زیات مهنت کړي دي دغه پول د جوړېدو لپاره دغه د پاره چاندې هم کړي دي. دا وخت سره هغه موجود دي دغه کمیټې مشران دي، نورې پښتنې دوی نه کوم مشره د دې پول د وجه څومره تکلیف دي، څومره آبادی متاثر ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو زه د سوشل میډیا د مرګرو ډیر شکرګزار یم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې رالی او زمونږ د غریب علاقې आवाज اوچتوي. نو ته خامخا داسې دغه موږ استعمال کړو چې یاره تاسو ته پکې تکلیف مو نه رسېږي. موږ نور کسان چې دي د کوم حسیب به د نور مېلمانه چې راغلي دي ټول شکرګزار یو. بل انورزیب خان صاحب چې دی نو نن بیګا یوه ویډیو کړې ده او هغه پکې دا ویلي چې د ناراضي په برج باندې زه سټی راخلم دا زه بندوم. نو انورزیب خان صاحب ته موږ حیران په دي چې ته برې تېر وخت کې په الیکشن کې رالی په باري اکثریت باندې زموږ د علاقې کامیاب کړلې. نو ته د علاقه دې په ور کې خوښه ده، په کار دا وه چې تا ویلي وی چې یاره دا چیز خو فرض که زما په حکومت کې دغه شوی دی منظور شوی دی، خو بدقسمتي دا ده چې اوس فرض که حکومت خراب شو نو اوس که بل یو سړی راپاڅېږي او هغه یا خپلې روپۍ لګوي یا فرض که د حکومت نه پیسې راوړي او موږ له دا کار کوي نو ستا د افغان قوم په ور کې خوښ دی، خو دا کار به ته بالکل نه کوې. دا خپل کومې خبرې چې تا کړي دي دا به واپس واخلي او چې واپس یې وانخلې نو دا 25,000 آبادي را به دې کې 50,000 مخلوق اوسېږي. دا کسان به غونډ درځي او ستا کور ته به کښېني، ستا خلاف به موږ اواز هم اوچتو، ستا خلاف به موږ نارم کوو چې بهی زموږ سره ولې دا ظلم او زیاتی کېږي. دا دومره قوم دی دې ته تکلیف در دی خوړ نه. په دې تېره روژه کې دا خلک راتو ماښام به باران به وشو ستاسو کپي کړي نو خوړ به راووتو د هغې د لاسه به خوړ ناستو خلک به ناستو د خوړ غاړې ته زنانه به وي ماشومان به و کور ته د روژه ماتې ټیم له څوک نشو را رسېدلی نو د خوړ غاړې ته به نار نه وناستو. نو اکثر روژه کې خلکو ماخوستن په مازان باندې ماتې کوي. اوس تاسو څنګه مطمئنې وئ چې دا کوم د پاکستان پیپلز پارټۍ کوم خلک تاسو له راغلي دي یا دغه پول ته راغلي ویزټ یې کړی و د دغو نه څنګه مطمئنې وئ چې دا کار کېږي؟ نو جی پیپلز پارټۍ والا چې کوم دي هغو نه موږ ډېر زیات مطمئن یو ځکه چې په دې وخت کې نن سبا حکومت په جنګ دی او د جنگ په وخت کې څوک د خیر تمه کوي چې نه هغه ډېره ګرانه وي. خو په دې وخت کې د کوم آصف بهي او د نورو کسانو چې کوم منډه تر زموږ د علاقې دپاره وکړله نو دوی موږ ډېر زیات شکرګزار یو او ډېر ترې مطمئن یو. ډېر خلک داسې راغلی وو چې هغو لکه افتتاحګانې هم کړې وې خو هغه کار یې نه و شروع کړی. نو د دې نه مطمئن موږ په دې د افغان قوم چې یاره دوی خپله سریه هم راوړله او خپل هغه د بورینګ مشینان هم راوړله سریه راغلی او سریه هم راغلی ده هغه د بورینګ مشینان هم راوړي دي او کار یې سټارټ کړی دی. غالبا د هفته کېږي چې هغه مشین لګیا دی هغه کاروبار یې سټارټ کړی دی. نو موږ خو قوم چانده کړې وه موږ خو دا ویل چې یاره موږ له دا خو د ریاست ذمهواري وه نه یې کوله خو موږ په خپله باندې یو پرچ یا څه شی جوړ کړو خو زه هغه منډه دې زموږ نه واخیستله او په خپله ځان یې کېښوستله. نو دې نو ډېر زیات شکرګزار یو ډېر زیات مطمئن یو او په راروان وخت کې به موږ دا خلک سپورټ کوو. دا پول خو ډېره غټه منصوبه په دې باندې کروڑونه روپۍ راځي. تاسو وایئ چې موږ د پاکستان تحریک انصاف دغه مشران مشرۍ ته رسول اقتدار ته رسولو دلته د سکول هم ضرورت دی، د سړکونو هم دی، د کوڅو د پخېدو هم دی، د هر شي ضرورت دی. د قرارداد پاکستان را په دې خوا څه نه دي شوي. دغه خلکو ډېر په چغه باندې ډېرو په وعدو باندې اوټ تاسو نه اخیستی و نور څه کار یې کړی؟ نه جی نور هېڅ هم نه دي کړي. صرف نه صرف غالبا چې یا 15 میاشتې مخکې انورزیب خان منیسټر صاحب رالی او څه کسان ورسه دا زمیني دا وړوکی الیکشن چې و دا دغه د بلدیاتي د ناظمانو ده نو هغې دپاره کیمرې راوړلې دغه غټ هایوې والا او دلته یې ولګولې ویل چې د علاقې افتتاح کومه چې دا وډ د خلک موږ له راکړي. نو موږ ته وویل چې په دې ته موږ مه دوکه کوه دا خلک اوس هغه قوم نه دی دا دوی کو شعور راغلی دی خامخا ګرځېدلي خلکو کلي پویه دي نو هغه هېڅ یې ونه کړلو. نو اسې هغه کسان چې ونه کوم هغه ناظم چې ونه هغه الیکشن هم وبیلو نو خلک پوه شوی دی. نور سکولونو مطالبې ورته موږ کړي دا 20-25,000 آبادي ده په دې کې غالبا چې یو سکول دی صرف نور سکولونه نشته دی. بجلي موږ د کڼسیر نه د دې سرې پورې دا مو په خپلو پیسو کړی سر لکه هېڅ شی لکه موږ دې ورته موږ ته نه دي راکړي. جی را روان وخت کې به دغه خلک کامیابوي چې کوم ستاسو د دروغې وعدې وکړي. را روان وخت کې خو موږ غونډ قوم ماشاءالله په یو دغه باندې راغلي په یو اواز باندې غونډ دې کې مختلف پارټیانې دي خو موږ ټول
دغه کړی چې موږ هغه پارټي سپورټ کوو چې څوک زموږ له کار وکړي، اسکول راکړي، بجلي راکړي، هسپتال راکړي او دا پول وکړي. نو روان وخت کې ماشاءالله زموږ خدا امید دی چې دا پیپلز پارټي چې دا نو دا ډېره په ټاپ روانه ده، زموږ ډېر خدمت کوي. د خدمت په بنیاد باندې به دا موږ سپورټ کوو انشاءالله العزیز. د ناراضي د پول حواله سره د بیګاره شي تاسو دغه خبرې اورئ چې سابقه صوبایي وزیر انورزیب خان څه خبرې هم کړي چې زه به په دې باندې سټیر اخلم. خدا د دې وطن د دې قوم ترقي ده، خوشحالي ده او د پاکستان د جوړښت نه را په دې خوا دا خلک د دغه یو شمېر سهولیاتو نه د دغه اسانتیاو نه محرومه دي. اوس که په دغه پول باندې کار کیږي نو د دې خلکو دغه وینا ده او دغه غوښتنه ده چې خدا دپاره په دغه باندې څوک هم دغه کوشش ونه کوي چې یا په تاسو سټیر واخلئ یا په دغه کې خندان راپورته کوي. او که چېرته تاسو دغه اقدام وکړئ نو د دې نه وړاندې هم ستاسو د کورونو مخې ته د اقتدار دوران دغه شانته کې احتجاجونه شوي، درنې شوي دي، نو بیا به دا خلک همدا د سلارزو چې کوم پښتانه دي، کوم د کمیټۍ مشران دي، دا به ستاسو په کورونو کې ناسي او ستاسو نه به د دغه پول د جوړېدو مطالبې کوي.